السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لمانځه احکام او مسایل خپرونې ته ښه راغلاست وایو. محترمینو، رکنونه د لمانځه شپږ دي. یو رکنونه دي، یو شرایط دي. شرایط هغه شیانو د لمانځه دپاره چې د لمانځه له مخه باید انسان هغه برابر کړي، لکه اودس کول، کالي پاک اغوستل او بدن پاک ساتل او د لمانځه ځای پاک ساتل. شرایط د لمانځه هغه و چې اته و مخکې مې درته ذکر کړ. هغه مخکې تر لمانځه باید د هغه تام سي، بیا په لمانځه باندې ودرېږي. خو رکنونه د لمانځه یا فرایض د لمانځه هغه دي چې هغه په لمانځه کې داخل دننه شیان دي چې نیت دې وتړئ، یعنې له نیت تړلو څخه هغه فرایض شروع کېږي. اول رکن یا فرض د لمانځه هغه الله اکبر ویل دي لپاره د لمانځه د شروع. چې لمونځ شروع کوئ الله اکبر به وایئ. دوم ولاړه فرض ده. په فرضي لمانځه او په واجب لمانځو کې قدرت پر ولاړه باندې ولو. هغه خلک چې معذور وي ولاړه باندې نسي درېدلی، د هغو څخه بیا ولاړه ساقط. دریم ویل د قرائت په ولاړه کې دي. په ولاړه یعنې په قیامه کې به قرائت وایي. څلورم رکوع ده. پنځم سجده ده. شپږم د لمانځه اخره ناسته ده په اندازه د اتحیات باندې چې اتحیات ختم سي. که چا پرېښودی د دغو ارکانو څخه یو شی، یعنې د شپږ شیانو څخه یو شی د یو چا څخه پات سو، نو لمونځ یې فاسد دی، دوباره به لمونځ راګرځي. او واجب د لمانځه اته دي. اول ویل د الحمدلله شریفي دي. که سړی په امام سي لمونځ کوي نو خو الحمدلله نسته ورباندې. که سړی یوازې لمونځ کوي او یا امام بل چاته لمونځ ورکوي، هغه که نر وي که ښځه وي، که یوازې لمونځ کوي هغه باندې الحمدلله ویل واجب دي. او دوم ورسره یو ځای کول د سورت دي، یعنې یو سورت به د الحمدلله سره یو ځای کوي. د الحمدلله څخه بعد به هغه بل سورت هم وایي. هغه سورت ویل دي یا 3 آیاته قدر د الحمدلله څخه سیوا نور قرآن ویل دي، او یا یو غټ آیات چې د 3 آیاتو اندازه ځین جوړیږي، دا واجب دي. یعنې الحمدلله څخه سیوا سورت که سورت نه وي بیا نو 3 آیاته قدر یا د 3 آیاتو اندازه یو غټ آیات ویل دا واجب دي. او دریم اوله ناسته واجب ده. څلورم اتحیات په اخره ناسته کې واجب ده، یعنې د اتحیات ویل واجب دي په اخره ناسته کې. پنځم په زوره ویل د قرائت دي د امام دپاره په هغو لمونځو کې چې په جهر سره کېږي. شپږم قرار ویل دي د قرائت دپاره د امام په هغه ځایو کې چې قرار ویل کېږي. اووم ویل د دعای قنوتو دي په وترو کې. اتم په ارامه سره کول دي رکنونه د لمانځه، چې ټول ارکان د لمانځه هغه چې رکوع و سجده و اتحیات و دا ټول به په ارام او په سکون سره کوي. تعدیل د ارکانو به کوي، په تلوار باندې به لمونځ نه کوي. دغه واجب دي. که له دغو اتو واجباتو څخه چا یو واجب پرېښوی قصداً، نو پر هغه باندې اعاده د لمانځه واجب ده، لمونځ به له سره راګرځوي. او که په دغو اتو شیانو کې یو شی د انسان څخه پاته سو سهون په هیره باندې، پر هغه باندې بیا سجده سهو لازم ده. سجده سهو چې لمونځ هغه اخري ناسته خلاصه کله، هغه به بیا سلام ګرځي، دوې سجدې به کوي په دې نیت باندې چې په د لمانځه کې چې کومه سهوه له ما څخه سوې وه هغه به د هغې جبیره و د هغې کفاره ده. دغه هغه دوې سجدې چې وکړي نو لمونځ یې تام ګرځي. او انشاءالله الرحمن په راتلونکي خپرونه کې به سنتیات لمانځه درته بیان کړو. الله جل جلاله دې موږ تاسې توفیق راکړي چې لمونځ هغه نیک وکړو، ځکه عماد الدین دی، ستن د دین ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که په ورځ د قیامت انسان لمونځ برابر و نو الله جل جلاله ملایکو ته ووایي چې بس لمونځ یې برابر دی، ټول اعمال یې برابر و، زکات یې هم صحیح دی، حج یې هم صحیح دی، روژه مې هم په صحیح کې جن قبله کړې ده. که څه هم هغه یې بیا سره ګډ وډ کړي خو الله جل جلاله یې جن قبلي. خو که لمونځ خراب و بس نو وایي ټول شیان یې دغه خراب دي. الله جل جلاله دې موږ تاسې توفیق راکړي چې دغه لمونځ په ډېر سکون او په ډېر آرام سره وکړو. حاصل تحتوي على المراکل فلاح صفحه 246 تر 255 پورې باب واجبات الصلات. والسلام علیکم ورحمة الله.